أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. سورة الأحقاب 16 نمبر آیات دی. په دې 16 نمبر کې د هغه کسانو جزا ذکر کیږي چې کوم د مخکینی صفاتونو والا خلکو چې هغوی د مور او پلار خدمت کړی وو، نیک اعمال یې کول، د خپل اولاد دپاره دعاګانې غوښتلې، دین باندې کلک پاتې شوي، نو د هغوی انجام ذکر کیږي چې د دې انجام څه دی. نو الله تعالی وایي چې اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا، وایي دا هغه کسان دي چې موږ قبلوو د دوی نه ښه عملونه دوی د نیک اعمال قبلوو، ونتجاوز عن سیئاتهم او موږ معافي کوو د ګناهونو د دوی ته، فی اصحاب الجنة دی خواندان د جنت کی، یعنی کم کسان د جنت خواندان دي نو هغې کې به دوی هم شماري، جنتي خلکو کې به دوی شمار راشي. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، دا وعده رښتونې هغه ده چې د دوی سره وعده شوې ده، دا رښتونې وعده ده او د دوی سره شوې ده چې الله تعالی به دوی له جنت ورکوي. والذي او هغه کس قال لوالديه او هغه کس چې وایي خپل مور او پلار ته اوف لکما حرکت دي ستاسو دپاره یا افسوس دی په تاسو باندې، اتعیدانني آیا تاسو ما سره وعده کوئ ان اخرج چې زه به راویستلی شم د قبر نه ژوندی، وقد خلت القرون من قبل او یقینا تېرې شوي د ډېرې پیړۍ زما نه وړاندې چې هغه بیرته ژوندی شوي نه دي. دا دویم قسم د بدبخت خلکو جهنمی خلکو علامات دي. جهنمی خلکو علامات دا دي چې دوی به د الله تعالی حقونه او د مور او پلار حقونه یو هم نه مني، دواړو به مخالف، او یا که یو مني نو بل به نه مني، خو به دې کې د حقوق الله او حقوق العباد کې به د کوتاهي کوونکي مخالفت کوونکي به. نو اوس کم کس چې د مور او پلار هم نافرمانه دی او دومره بدتمیزۍ ګستاخ الفاظ هم استعمالوي چې اوف لکما ستاسو دپاره د هلاکت دي، په تاسو باندې د افسوس دي، نو داسې د بدتمیزۍ الفاظ چې څوک مور او پلار په حق کې استعمالوي او بیا د دې سره سره د قیامت د دوباره ژوندون نه سره منکر دی، نو معلومیږي دا چې د انسان د حقوق الله او حقوق العباد کې د نافرمانۍ په اخرنۍ کرښه باندې ولاړ دی، نو د هغې انجام ذکر کیږي. الله تعالی فرمایي والذي او هغه کس قال چې وایي لوالدیه خپل مور او پلار ته اوف لکما افسوس دی په تاسو یا حرکت دي ستاسو دپاره دواړه معنی صحیح دي. اتعیدانني آیا تاسو ما سره وعدې کوئ ان اخرج چې زه به راایستلی کېږم ژوندی د قبر نه، یعنې تاسو ما ته دا وایئ چې دوباره به خلک ژوندی کېږي داسې او زه به ژوندی د قبر نه راوځم بار ته. وقد خلت القرون من قبلي او یقینا تېرې شوي د ډېرې پیړۍ زما نه وړاندې، څه مطلب مخکې ډېر خلک وفات شوي د دنیا نه تل د ډېرې پیړۍ تللي دي، خو څوک بېرته د قبر نه راونه واته ژوندي نه شو، ما ونه لیدو. نو د کافر خیال دا دی چې ګنې د دې اندازه ولګېدله چې دوباره ژوندون هم نشته، ځکه اوس به څوک د قبر نه راوتی نه دی. وهما يستغيثان الله او دغه دواړه مور او پلار یستغیثان الله پریادونه کوي الله تعالی ته، ویلک او ورته وایي چې هلاک شې ته آمین ایمان راوړه، ان وعد الله حق یقینا الله تعالی وعده رښتونې ده. فیقولون دا کس ورته وایي چې ما هذا نردا الا اساطیر الاولین مگر قصې د مخکینو خلکو دي، یعنې دا قصې به د مخکې سره روانې وي، مخکینو پیغمبرانو هم داسې خلکو ته ویل چې خلک به دوباره ژوندی کېږي، حساب به ورسره کېږي، خو دا زړې قصې دي ویل، دا ویل رښتونې نه دي. نو په دې ذکر کې د هغه بدبختانو ذکر شو چې کوم د دوباره ژوندون نه منکر دي، د الله تعالی دین او نظام نه منکر دي، یعنې حقوق الله قایل نه دي، او د دې سره سره د مور او پلار د ګستاخۍ او بېادبۍ هم انتها ته رسېدلي دي. نو الله تعالی فرمایي چې اولئک الذین هغه کسان دي حق علیهم القول چې پیوست شوي ده په دوی پورې وینا د عذاب، چې دومره ګستاخ او بېادبۍ کې مور او پلار په باره کې او د الله تعالی دین باره کې دا حیثیت دي، نو بس په دې پسې د الله تعالی عذاب وینا پیوست شوي ده. فی په هغه ډلو کې به
قد خلت من قبلهم چې تر شوي د مخکې د دوی نه من الجن د پیریانو والانس د انسانانو نه پیریان او انسانانو کې چې کوم نافرمانه مخلوق مخکې تر شوی دی د دوی شمار به هم په دغه نافرمانو کې انهم یقینا دوی کانو دي خاسرین تاوانیان ولکل درجات او د هر ډلې دپاره ځان له درجې دي مما عملو د هغې کارونه چې کړي چا چې کوم کارونه کړي د هغې مطابق درجې به ته میلاویږي وليوفيهم او خامخه پوره به ورکړي دوی ته اعمالهم بدلن عملونه دوی وهم لا يظلمون ابدي به ظلم نه کیږي ويوم به هغه ورځ باندې يعرض الذين چې پیش کیږي به هغه کسان کفرو چې کافران دي علی النار ورته کافران جهنم ورته مخامخ شي نو ورته ویل شي اذهبتم طيباتكم تاسو حاصل کړي وي خپل خوشالیانې په حیاتکم الدنیا په ژوند خپل دنیاوي کې واستمتعتم بها تاسو پیدا اخیستلې به د هغې نه په دغه کې تاسو خپل دنیا مزي په دنیا کې ټولې حاصلې کړې وي ځکه فاسقان فاجران او د دین باغیان خلک هغه دې ته سره ګوري نه چې دا ګناه را د شریعت پابندي را هغه چې سي بڑا را ولاړیږي غشن کوي نو دې ته په قیامت کې ویل چې تاسو ټولې خوشالیانې په دنیا کې حاصلې کړې دي اوس په آخرت کې تاسو سره شته نه واليوم نن ورځ به تاسو ته بدله ملاويږي عذاب الهون د عذاب سپکونکي بما كنتم تستكبرون في الارض په سبب د هغه چې تاسو ځان لوی ګاڼه پزما کې بغیر الحق بنا حق معنی تاسو د الله دین او د الله د پیغمبرانو شان ډېر معمولی ښکارېدو دا غي نمځان غټ ګاڼو نو هغه سزا به تاسو ته ملاويږي او بما كنتم تفسقون او سبب د هغه تاسو نه فرمانیانی کوي د شریعت نه واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف دا دلیل نقلی ذکر کیږي دا اثبات توحید لپاره چې توحید لپاره یواز د نبی عليه السلام تعلیمات نه د عادیان رور چې کوم دین هغه هم د باره کې کار کړی دی مهنت یې کړی دی او دوی مدد چې تخویب دنیاوی ذکر کیږي هلاکت د عادیانو باندې چې دوی هم د خپل پیغمبر او د خپل دین مخالفت کړی دی د دنیا په هم الله تعالی د څنګه وړه کړی دی نو د موجوده کافرانو لپاره خبرداري ده چې تاسو هم د دین د لار باندې روان نشئ او د اسلام مخالفت فریضه دی نو هغه الله تعالی هغه نظام او قدرتونه اوس موجود دي لہذا تاسو هم د عذاب په انتظار باندې اوسئ نو الله تعالی فرمایي واذکر یاد کا اخا عاد رور د عادیانو چې داینه صبر ور د خاندان یو اذ انذر قومه هغه وخت چې ویره خپل قوم بالاحقاب په غریګستانونو کې یعنی په هغه ځګینو کې چې کوم ځګینو کې شګوډيري ولاړ د شګلې نه علاقه وقد خلت النذر من بين يديه او یقینا تیر شوی ډېر يرون کې پیغمبران مخکې دنه او من خلفه دنه ورست دا جمله چې مسکر راوړل شوی د اثر کې د پیغمبر چې کوم مقصودی مضمون د هغه اهمیت ته اشاره ده چې توحید بیانول او توحید باندې عمل کول دومره ضروری خبره ده چې یوازې دی نو بلکې دنه مخکې ورسته هم ډېر پیغمبران دغه مسالې د بیانولو لپاره دنیا ته راغلي وو او د ټولو داسې ویلو چې الله تعبد الا الله تاسو عبادت مکوئ د بلچا الا الله بغیر د الله نه یو الله باندې کوي د بلچا یې مکوئ انی اخاف یقینا زیاریکم علیکم بتاسبان عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې لوینا په قیامت لوی ورځې عذاب تاسو بارکی تاسو ته پاره زیاریګم قالوا نحقي اجئتنا اتم تراغلی لتافکنا جتمنګواړي عن الهتنا د خپل خدایانو نه ته دې پر راغلی چې موږ د بوتانو نه منکر کی دا غینم واړي فاتنا نو تمنګ تراوړه بما هغه ست تعیدنا چې موږ سره وعده کی د کوم عذابونو چې موږ سره وعده کی چې تاسو مدینه عمل نکوي دا عذابونه من راشي هغه عذابونه تراوړه موږ نازل ک ان كنت من الصادقين کته درشتون نه قال نو هغه ورته ویل انما العلم عند الله یقینا د هغه علم د الله سره د چې کله برازي نو علم د الله سره د ماته د ورځ او ټیم نه معلوم وبلغكم او رسوم تاسو ته ما هغه څه ورسلت به چې زرا لګل شوی په هغه باندې یعنی ما ته الله ویل چې دین ورته ورسو وکدینه ونه مانو عذاب په راځي ما د کوم مضمون تاسو ته ورسو باقی دا تاسو عذاب زمانه غواړي چې 13 وړه او بکم ټیمه راوړي ټیمه راوخایا دغه علم ما سره نشته نه د قدرت لرم چې عذاب راولم او نه د علم ما سره شته چې بکم ټیم باندې برازي ما هم تمره خبر تاسو راوړل چې تمره خبره الله تعالی ما ته ویلی ولكني اراكم لكن زينم تاسو قوما تجهلون يقوم ناپویا
فلما پس هر کله راوه چې ویل د عذاب عارضا په شکل د یو ورځ کې یو ورځ دوی ته روانه شو مستقبل اودیتهم مخامخ وردوی کلو ته دوی کلو وادو ته مخامخ شوله قالو دی ویل هذا عارض دا ورځ ده ممطرنا چې موږ باندې به باران ووري نو ورته ویل چې بل هو بلکې دا هغه شی دی مستعجلتم به تاسو به جلتۍ سره غواړئ یعنی دا باران ولا ورځ نه ده دا هغه عذاب تاسو وخت جو وسه راوله هغه عذاب الريح دا یو هوا فيها عذاب الیم چې بده کې عذاب دردناک تو دمر ورانول كل شيء هر یو شی بامر ربها بحکم در خپل باندې فاصبحوا ندي وګرځیدو لا یوراج بیا نخ کارېدو الا مساکنهم بغیر د کورون د هوینه انسانان به په نظر د سره نه راتل او دا دومره تیز هوا وجه د انسانان او حیوانات په دوړه چتول د تیز هوا مخامخ به کم غر او کم ونی به کم سبو هغه سبه مخامخ به هغه سبه وشتل او دا وخت ازمکه ته راغورځل مړ بشو اړو کې بیا مات شو په دې طریقه باندې بدغه کلو کې بدغه علاقو کې د ژوندۍ انسان او د ژوندۍ حیوانات بالکل اثر پاتې نشو صرف کورونه پاتې شو كذلك حمدغه شاند کې نزل قوم المجرمين من بدل ورکه قوم مجرم ته